السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اولسم سپرہ سورۃ یونس آیت نمبر دا ات چلوختم آیت نمبر 48 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دما ډېر عزتمندو اوریدونکو، الله رب العزت فرمایي چې ويقولون متى هذا الوعد، او دغه خلق چې کوم خلق قیامت نه مني نو دوی دا پوښتنه کوي چې دا قیامت به کله وي. یعنی منی نه، اصل کې ایمان ور باندې نه دروړي. خصوصا مشرکینو به دا پوښتنه کولې نبی علی السلام نه چې دا قیامت به کله وي. ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتینی وای. یعنی نبی علیہ السلام تبدی خلق ویل، صحابه کرام متبدی مشرکین ویل چې کتا سو خبره رښتیا وی چې قیامت رچی نو دا به کله رچی. یا دینا مراد مرګم دا چې مرګ رچی نو دا به کله رچی. یا دینا مراد د الله رب العزت عذابم دا چې تاسو مونږ ته عذاب یایو، د عذاب به کله راځي. نو الله رب العزت جواب ورکوي ورته، قل اے پیغمبر دوی ته جواب ویر کا، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، زه اختیار نه لرم د پاره د خپل ځان د فائدې او د نقصان. یعنی نبی علیہ السلام دی خلکو ته ویلو چې زه خو په دې کې اختیارمند نه یم، زما څخه خدای اختیارم نشته چې ځان ته فایده ورسوم، نه ما په اختیار کې دادی چې ما ته ز نقصان نه ځان بچ کم. زه خو دا اختیارم نه لرم. بیا دغه اختیار چې دا د قیامت راتلل دی یا د مرګ راتلل دی یا د عذاب راتلل دی، دا خو د ما په اختیار کې نه دی. یعنی دا خو د الله رب العزت په اختیار کې دی. دا به الله کوي داسې. نو بیا نبی علیہ السلام فرمائی چې الا ماشاء الله، کیږي به هغه چې څرنګه د الله خوښ شي. دا الله تعالی نبی علیہ السلام ته و فرمایلو چې دوی ته داسې جواب ورکړه چې ما سره د دې خبرو اختیار نشته. دا د دې خبرو ټول اختیار د الله رب العزت سره ده. اصل کې دې ته ایمان بالغیب یلی شي، چې کوم شی د قتل نه وي او په هغه باندې ایمان راوړي. لکه قیامت شو، لکه ملائک شولو، الله رب العزت شولو، دا غیب دي، دا خو مونږ نه ګورو کنه. خو چې الله فرمایي چې ایمان ور باندې راوړه نو بیا به ایمان راوړي. بیا به خپل عقل نه استعمالوي چې دا خو ما قتلې نه ده او دا خو قتلې نشي، دا زه څنګه ومنم. ځکه چې دا خبره یاد لرئ، دا اصول یاد لرئ چې د الله په احکاماتو کې، د نبی علیہ السلام په احکاماتو کې به خپل عقل نه استعمالوي. نن سبا چې کومه لویه فتنه ده کنه چې حدیث نه مني، په دوی کې اصل غلطی دا ده چې دوی خپل عقل استعمالوي چې دا د سیویلی شوی دی، دا خو دی مو عقل نه مني، دا به د سیویلی کیږي، دا خو دی مو عقل نه مني، دا د سیویلی نه کېدل. نو الله په احکاماتو کې به عقل نه استعمالوي. چې الله فرمایي چې وکا بس کایبه،
چې الله فرمایي مکه وای او نه کوي، چې الله فرمایي داسې به کیږي او کیږي به. لکل امه اجل، الله فرمایي د پاره د هر چا یو نیټه مقرره ده او د پاره د هر خبرې یو وخت مقرر ده، د پاره د هر یو کار یو وخت مقرر ده. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وکله چې د دوی هغه وخت پر راشي، هغه نیټه راشي، هغه اجل راشي، نو بیا به په هغه کې یو ساعت نه رستو کېدل کیږي او نه به مخکې کېدل کیږي، دا به اومغه شان دي کیږي. نو الله رب العزت قیامت د پاره یو وخت مقرر کړی دا، د دې علم صرف الله ته ده. پاغه کې نو څوک مخکې کول شي او نه څوک ورستو کول شي او نه د چا په اختیار کې دي. همداسې الله رب العزت هر چا د پاره د مرګ یو وخت مقرر کړی ده او په خپل وخت باندې دا مرګ ورچی. همداسې ټول کارونه الله تعالی مقرر کړی دي. اوس ترجمه ته متوجه شو. ويقولون ويعدوا متى چې کله بوي هاذا الوعد، دغه وعده د قیامت یا وعده د مرګ یا وعده د عذاب، ان کنتم صادقین، کچری تاسو رښتینی وئ. قل تور تویا په جواب کې اے پیغمبره، لا املکو چې زه اختیار نه لرم، لنفسي د پاره د خپل نفس، ضررن د نقصان ولا نفعن او نه د فائدې، الا مگر کیږي به ما اغت شاء الله چې خوښ شي د الله. لکل امه د پاره د هر امت اجل ایوانیتا مقرره ده. اذا جاء اجلهم کله چې راشي هغه نیټه د هغوی، فلا یستأخرون نو نه برستو کیږي، ساعتا یو ساعت، ولا یستقدمون او نه به مخکې کیږي یو ساعت. الله تعالی د په دې سبق باندې متپویا او الله د په دې باندې عمل کولو توفیق